بسم الله الرحمن الرحیم. باب الموادعات ومن يجوز امانه. باب دے په بیان د دې مسله کې چې صلح هم جایز ده، چې کله موقوا خیر وبکې مسلمانانو ته. ومن يجوز امانه واغه څوک چې د چا امان جایز دی که کافر ته ورکی نو وره. مسله دا ده چې کله امام وویني رای جوړ شي چې د اهل حرب سره صلح وکړي یا د هغو د یو فریق سره صلح وکړي او مسلمانانو ته پکې خیر ویني، مصلحت وي، نو کولی شي امام صلح دې وکړي. ځکه دا مانن جهاد دی. مقصود د جهاد دا دی چې د کفر شر ختم شي، نو په صلح ختمیږي که نه، اگر چې صورتا جهاد نه دی. زو واذا را الامام کله چې ویني امام اندا خبره یصالح چې صلح وکړي اهل الحرب سرا او فريق منهم سرا وكان في ذلك مصلحة او بديك مصلحة وي مسلمانانو ته فلا بأس به ولا جائز ده. اصل کې ماده 57 نمبر التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. رعیت کې تصرف کول د مصلحت معنی بنا دي، نو دې کې مصلحت دي کول شي. لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم كشريعه صلح تمایل شي نو فجنح لها، تم صلح وسوکا ورسره وتوکل على الله. بل دلیل ووادع رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح کړي وا اهل مکه سره عام الحدیبیه، د حدیبی په کاری کړي و کنه وا على ان يضع الحرب اغدا چې کی بني جنگ بینه د نبی علیہ السلام ترمنځ به څه لفظ دی وبینهم من کتاب کې نشتا او د کفار مکه ترمنځ څومره کلونه به جنگ کینی لس کالا. ولأن الموادعة بالعقل دلیل واورا موادعة چې دا جهاد دی مانن کلا مسلمانانو ته چې بکی خیر وي اذا كان خيرا للمسلمين هلکه ولی مانوي جهاد دی. وی جی جهاد مقصود دا دی چې شر ختم شي، هغه بدیم ختمیږي، نو مانوي تور جهاد شو. ځکه مقصود چې دی وهو هدف الشر حاصل به حاصلیږي به صلح باندې. هلکه لسو کالو صلح شوی و حدیبیه والا سره، نو کم ځای ته کولی شو. وایي موږ به علت ته ګورو، علت څه دی؟ معنوي جهاد، دفع د شر. نو که د لسو کالو نه ځای ته صلح تقاضا کول هم صحیح ده، که د کمو نه هم صحیح ده. ولا يقتصر الحكم حکم بنوي بند على المدة المرویة باغ موده باندې کومه چې روایت دالی تعدل معنا، ځکه معنا خو متعدی کیږي که نه الی ما زاد علیها، هغه چاته چې هغه په دې لسو زاید وي، یعنی 12 کالو تم کمه معنا یعنی دفع شر د صلح فایده. بخلاف ما په خلاف دغه صورت کې چې کله صلح کې خیر نه وي نه به صلح نه کې لکه به خصورتا هم جهاد د پریخې دی او مانن به هم پرې دی، دا ټیک نه ده. بخلاف ما اذا لم تكن خيرا کله چې نه وي صلح کې خیر موادعه کې خیر، لانه ذک به دا خطر کې جهاد دي صورتن هم اخو واضح ده مانن هم دفع د شرم نه کې. وان صالحهم مدة ثم راى نقض صلح وإن صالحهم مدة ثم راى نقض الصلح انفع نبذ اليهم الامام وقاتلهم. لکبر وګورئ لس کاله صلح ورسره کړي، 15 کاله صلح کړي ده، امام ته اوس مصلحت بدی کې ښکارا شو چې صلح ماته کی او جنگ ورسره وکي، نو ډایرک به جنگ نه کوي، اول به ورزي خبر به ورته ورکوي چې موږ صلح ماته کړه، او دومره ټیم به جنگ کې صبر کوي چې امام ته ممکن وي چې د دې صلح خبر د خپل مملکت اطرافو ته ورسوي، د حربینو امام ته چې خلک خبر کی چې صلح ماته شوې ده، ریډي اوسي چې د بدرمانی مسلمانان راځي. دومره ټیم ورکول پکار دی، هغې نه پس به حمله کوي. ځکه که دومره ورنکو ډایرکټ په حمله وکړو او یا صلح ماته کو بغیر د خبره، نو بیا خو دوکه ده. مخکې موږ ویلي چې حدیث کې نبی علیه السلام فرمایلي که نه دا به نه کوئ. پوهېږئ؟ واوره وان صالحهم که چېرې صلح د هغو سره کړې وه مدتن یو مودې پورې ثم رأى به امام ته رایې دا راله چې نقد صلح چې به امام ولیدله چې ماته کې صلح مانه رایې جوړه شوله چې ما به ثم رأى دغه شان لفظ دی که نه، به امام رایې جوړه شوله چې نقد صلح چې ده انفع دا نفع ورکوونکې ده، نبذ الیهم اوبه ولي هغو ته امام، یعنی صلح به ورته ماته کي وقاتلهم جنگ به ورسره وکي. لأنه علیه السلام چې ونبذ الموادعة وصلح ما تکړی و التي اغه صلح كانت بينه وبين اهل مکه چې و
ولأن المصلحة بل وجه ور مصلحت چې دا بدل شو مخکې په صلح کې وصلح کې نه دی لما تبدل هر کله چې بدل شو نو کان النبذ جهادا وصلح ماتول جهاد دی او ایفاء العهد او کته چې زه وعده پوره کوم لس کاله صلح مې ویلي لس کاله تیر رسوم نو هغه ترک جهاد دی هغه ترک جهاد دی صورتن او مانن بهرحال فلا بد من النبذ صلح ماتول دا ضروری دی تحرزا عن الغدر دیر بارشی دوکې نه بچ شو صلح ماتول معنا صلح هغو ته ووایه ماته مې کړه دا ضروري ده چې ولو ته یې صلح ما ختمه شوه دیر باره چې د غدر نه بچاو راشي وقال علیه الصلاة والسلام فرمای فی العهود وفاء لا غدر عهد چې کوم کیږي کې به وفا کیږي دوکه به نه کیږي لاندې یو حدیث نقل کړی دی د عمرو ابن عنبسه رضي الله تعالى عنه ولا امام ابو داود امام نسائي امام ترمذي عن مسلم ابن عامر قال داوي كان بين معاويه وبين الروم اهل روم او معاويه رضي الله تعالى عنه ترمنځ عهدوکا صلح وا اغا صلح ورځ رالي مثلا بنځ شپږ ورځې پاتې شول یا مېش پاتې شول هغه په طرف روانې کول اخر چې څنګه صلح ختميږي صلح پورې بچنه وایو ډایرکټ به موږ خاصه یې سبب هم لوکو سباله بس الته چې هغه ته په پتم نه موږ به حمله وکړو نو ګر شابېره تی پوج یعنی په صحیح زمانه پوج کې نه ول لخر بس څنګه صلح ختمېدلی او حمله کېدلی ټول روم نیول شي روم غټه بچای و ها فجاء رجل على فرس په دې صورت کې یو کس په اسماني سور دی روان دی او دا وازونه کوي الله اکبر وفاء لا غدر وفاء پکار د دوکنه د پکار نو چې هغه ته نظر وکړه عمرو ابن عنبسه حضرت معاویه ته تاسو کو ولی دا ته جواب کوي سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذ عقده ولا يحل حتى ينقضي شيء امدو هذه كان ها نورتوي نبی له سلام دغه شاور ورېدلې دي ترڅو پوری مودنی تیر شوی ترغی پوری به ماتونه ته خو ماته ترغلی دغه په بونډري باندې دی پوج کینواله خانو دا اسلامي لحاظ سره صحیح نه ده حدیثو په لحاظ سره صحیح نه ده وینه ده راځي پوج والده ټول واپس شي دې ته ویل کیږي الای کلمت الله د بارا او د الله د رضا د بارا جنگ کول چې وغټ ملک دی مسلمانانو په مقابله کې او بالکل سباله فتح کیږي خو چونکې د اسلام خلاف ورزي د بسره کې کا راځي واپس شي دې ته وی په یو بل اعتماد یو کس خبره وټول پوج را واپس کو یو او دویمه مسله پکې اهم ده چې مقصود د هغو ملکونو فتح کول نو زمکی خیالم دی کنه بس اسلامي حکم ماتیږي هلکه پرېږدی نه ماتو کوم ته ورسېد ولا بد من اعتبار مدتي دا خبره مې کړې وه ضروري ده چې موده اعتبار یو مودې ته ورکو یبلغ فیها چې رسي په دغه موده کې خبر د نفذ الى جمعهم ټولو کفارو ته ويكتفى في ذلك او اکتفا بکیږي بدی کې بمضي مدت چې موده تیر شي يتمكنوا دومره موده شو قدرت پکې وی ملکهم دغه بچا ته بعد علم پس تاغه نه چې دا علم راغلی بنه بدمانی د چې قدرت وی من انفاذ الخبر چې اخور کی خبر الى اطراف مملکته د مملکت اطرافو کې دا ویلو کنه لان بذلك ينتفي الغدر لکه چې غټول خلکو ته خبر ورسېدلو به بدوکه ختم شي نفي بشي قال د قدرت مولا فرمایي لک برو ګورئ کده دې صلح په موده کې هغه صلح ما تکړه جنگ شروع کوم به دې ته ضرورت نشته چې موږ ورته اعلان وکړو موږ صلح ما تکړه او به اوس ډایرکټ جنگ کوي وإن بدأوا كشري هغه ابتداء وکړه به خیانت معنی نو قاتلهم امام به سره جنگ وکي ولم ينبذ او نه به ولدي وتا یعنی صلح ورته نه ختمه اذا كان ذلك باتفاقهم خدا قید ضروری دیکھا چې هغه کوم چا خیانت وکړو چې هغه د ټولو په اتفاق دې سينه چې یو ډله دغه نه راشي په مسلمانانو حمله وکي او ته ټول ملک باندې به حمله کینې نه دا وی وډاله د امام په خلاف راغلی کړي امام په اجازه راغلی و بس به قصه ختم شو لانهم صاروا ناقضين بدي صورت کې خودي ما تکړه واده نو حاجت نشته دی لا نقضي چې منګه ماتکو بخلاف ما اذا دخل جماعت دا صورت دی په خلاف د دې کې چې یو جماعت داخل شي داغونه فقط او الطريقه او هغه لار کټ کې به مسلمانانو ولا منعت لهم او هغه د برڅ قدرت هم نه پوج موجور سره نه وي حيث لا يكون هذا نقضا للعهد دا بنوي
نقض د پاره دا حد کا ولی او به بل وره که شری دیو د پاره منعم وا پوجم ور سره علانیه د مسلمانانو خلاف جنگ شروع کو او دغه حربینو که مشر د پته و نو بس به نقض یا دغه کړي دی به بس جنگ کو ولو كانت لهم منعات که شری هغه د پاره منع وا قوتو لخرو وقاتل المسلمين مسلمانانو سره جنگ کول علانیه يكون لغضا للاحتداب ما توالد عهد في حقهم. اچھا جی پورا خبر میں نے دکڑی لگ برو گرے یو صورت دا دی چې وړو کې غونډه کې جماعت راشي او مسلمانانو باندې قطع الطريق کی لا روات کی نو صرف دغه سره موږ جنگ کو نور کفارو سره نه کو او که غټ جماعت په فوج مر سره او امام په اجازه نه راغلی نماز به هم صرف دغه سره کو نور سره به نه کو او که غټ جماعت په وړو کې خود امام په اجازه تی بس به ماته کړی دا به ور سره جن ټول سره کو پیږي کنه كماله يكون نقضا للعهد في حقهم صرف ديو بحق بدون غيرهم لانه بغیر اذن مالکهم زکدا جماعت کې غټ جماعت دی خو بغیر د اجازه د بادشاہ نه راغلی ففعلهم نو د دیو فعل چي دی لا يلزمون لازميږي غیرهم بغیر باندې چې بغیر باندې موسمنګه معاهدات کو غسر جنگ شروع کو ها حتى لو كان باذن مالکهم کچری داغه د بادشاہ په اجازه دا کار شوی نبی ټول ماتون کی دی عهد لرا لانه باتفاقهم معنا ذکر په اتفاق معنی د مانوي تور ذکر دی امام پکې راي وا پویږي به واذا را الامام موادات اهل الحرب ويأخذ على ذلك مالا فلا بأس به برغوري که مسلمانانو بادشاہ تداخخ کاری شي چې صلح حکم د کافرو سره او څه پیسې هم دی په عالمه نو جایز ده کولی شي خدای چې مسلمانانو پیسو ته حاجت وی کني به باغ وای چې ګوره پیسو د بار جنگونه کوي پیسې هم چې ورکړي وسې نه کوي نه به دې پیسې نه علي وګورئ واذا را الامام کلشي ویني امام موادات عن الحرب ارای جوړ شي د امام د صلح د حرب سره ويأخذ واخلي على ذلك بدي ماني مالا فلا بأس به سباق نشتا لأنه جازت الموادعات ذكر جائز دي موادعة بغير مال جائز ذنو فكذا بالمال صلح بالمال سيدا لكن هذا دا صورة لدي بيسي دغونا خستل إذا كان بالمسلمين حاجة كالجي مسلمانانو تحاجت ويلي مكانا اما اذا لم يكن هر كالجي نو حاجت مسلمانانو تا لا يجوز بي جائز ندا لما بيّن وجه ولمن ويلي دا جهاد خود كلمة اعلاء كلمة الله دا باروي لما بيّن من قبله والماخوذ من المال لکبر وګورئ صلح حکم داغونه کم مال واخستل دوی حیثیت دي یو دا چې لا موږ ورغلیم نه یو صلح وشول او مال راکو نو دغه صورت کې دا مال به بیت المال کې داخل کو د مسلمانانو رفاهي کارونو کې به ولګو پول وغیرہ کې او که مسلمانانو مجاهدین غازیان باقاعده ورغلی او د بره پیناستو به صلح وکړه به مال غنیمت دیکھا به مجاهدینو کې تقسیمی کې بیان رسول روان دي پیږي والماخوذ من المال كم مال جديون واخستل شو يصرف مصارف الجزيه دا خرج کیږي د جزيه په مصرف کې د متاسویل مسلمانانو کارونه به پیږي هذا اذا لم ينزل خدا صورت د چکل دیونه راغلي مساحتهم دغه په غولي باندې سهان باندې معنا او من دبر نه راغلي بل ارسلوا رسولا بلکې کافر ته مسلمانانو یو استاد یې لګلوي چې تاسو سجن کو کسولا کوي په مال بمبم پریدو لانه في معنى الجزيه ده په معنی د جزيه ده اما اذا احاط الجيش هر کله چې جيش احاطه وکړه د مسلمانانو بهم د کافرانو نګر چا پیرتاو شویو ثم اخذوا المال بيت غازيان مجاهدين مال واخستلو دا خو به غنیمت وی بیت شرف سي به خمس عاده کنه يخمسها بيلک يخمسها پنځه ځای کې یو با بیان روان دي الله او د الله رسول او مسکینانو ذوی القربا وغيرها ان مغنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول دغه بشي او د نور به مجاهدینو کې تقسیم شي وتقسم الباقي وتقسيمي بين المجاهدين بمنس کې لانه ماخوذ بالقهر مانا زکدا هم په قهر جبر سره مانا واخصل شو او کمال چې بجبر سره واخصل شي په مجاهدینو کې تقسیمي کې لکبر وګورئ کم مرتدین چې دي کنه هغه سره صلح جایز ده کنه او یو جایز ده مرتدین او ناغه مراد دي چې پورا علاقه مرتد وي او علاقه نیولې وزن لا هغه سره صلح جایز ده
واما المرتدون چې دی فیوادعهم الامام دی سره امام صلح کوي الګ دی سره ولې صلح کوي د دې لپاره چې د دې شک شبهات یې ختم کړي او اسلام واپس راوړي حتی ينظروا فی امرهم چې دی په کار کې وګوري ځکه اسلام چې مرجون امید کیږي د دیونه فجاز تاخير قتالهم نو جایز دی چې دی جنگ شاته شي طمعا فی اسلامهم بدې ته چې دی اسلام واپس راوړي الګ دیو باندې موږ دیونه موږ مال غسلې شو په صلح کې لکه مخکې مخسته شو وینه دیونه نشو غسلې ځکه د مرتد د مال غسل خو جزیه د مخکې ویلو او مرتدین نو جزیه غسلې شي د برای شر علاقه نشي واما المرتد خجي ولا تاخذوا دي کنه ياخذوا دي كياخذوا جمل كي مفرد صيغه ده سري البات زوي ولا غلطي لك قالتك ولا ياخذ نباخ الامام عليه بدي باندي دي سر بصلح باندي مال لانه زميل شان لا يجوز اخذ الجزيه جائز نه دا خستل د جزيه منهم د دیون لمانو بینو بیان بکو د خیره او کچری ته خستې کمال به دینه ور کوي کا ځکه مال غیر معصومه د قبضه کو د مسلمانانو شو اخلي بيتنا هو کته خستې نه به ور کوي ولو اخذه کشری امام تر نه خستې د مال نه به واپس کوي او تازه کدا مال غیر معصومه ده ولو حاصل العدو المسلمين الاكبر وګوري الټه کا کافر د مسلمانانو نه محاصره چولې مسلمانانو ته وی پیسې را کېله بس عربم پریدون ور کولې شي کنه نو کشری مسلمانانو ته غالب ګمانو چې وجل نشین به پیسې نه ور کوي ذلت ده جزیه ده یو قسمه اګه د پته وجه وجنیم نو به دې ته نه ګوري به پیسې ور کی مسلمانان دی بچ کی کمره ولو حاصر العدو کشری محاصره دشمن وکړه په مسلمانانو او مطالبه د موادعه وکړه د مال يدفع المسلمون اليهم چې مسلمان دي مال او تور کی دا مطالبه وکړه نو لا يفعل الامام بدا کار نه کوي لما فيه من اعطاء الديه ذکر دي کې هو دیت ورکول دي او الحق د مذلت دي ذلت دي به اهل الاسلام پورې اذا خاف الهلاك لچ ير د هلاکت وی به ورکول شي ځکه ضرورات تبيح المحظورات لان دفع الهلاك واجب ځکه دفع کول هلاکت دا واجب دی دا غټ شرط دی دا بل لیکو وی طریق يمكن په کومه طریقه چې ممکني پیسې ورکه خیر دی غوړو کې ضرر دی ویلو کنه يدفع ضرر الخاص الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف مخکې راځي ولا ينبغي ان يباع السلاح من اهل الحرب ولا يجهز اليهم الاكبر وګورئ الګا دا نه د مناسبه چې په اهل حرب او اسلحه خرڅ کې غستا خلاف سباله استعمالي او یا دیو ته کنټینر او سامانونه وړي دا استا خلاف قوت حاصلې به خراب کی ویږي هغه چری نن سبا زمانه کې کوم حساب کتاب روان دي نن سبا اهل حرب نه دی پاتې کا یو ملک اهل حرب نه دی پاتې ځکه مسلمانان په خپل ټول عبادت کولې شي ته چې اهل اسلام دی دارالاسلام هم نه دي دارالحرب هم نه دي نو به څه دي دارالامان دي ښا څه دي ولې شو ته وګورئ ولا ينبغي مناسبه ان يباع خرج کړي شي السلاح من اهل الحرب ولا يجهز وندغشان مال بنوړي له مغوتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم چونه ان بي السلاح من کړي و چې څوک سلاح خرڅ کی په اهل حرب باندې وحملي اليهم او اصلها ويسي اغوتا ولأن فيه او زکه بدی کی تقویت د کفارو دی علی قتال المسلمین مسلمانانو په قتال باندې الګ پیګه به نظر زره ویم فیمنع من ذلك الذين بمنکی یا فیمنع من ذلك من کولې بشری دینا وکذا القراو ملیس دغه شان اسونم دی دا به مغول نه ور کوي ټینګونه منکونه ور کول دی کا مقابل کا خشتا سره څوک جنگ کوي غیا دی لما بینا وصفنا بمخرص وزکه دینه به اصله جوړی کنه وكذا الحديد لانه اصل السلاح هذا اصلحي اصل وكذا بعض المواد كسله دي ورسره شوی بهم به مخرصوا سبال ور سره سلامات کی ور صاصلحين وسپنی وغيرها نبي اصله جوړ کړي لانها على شرف النقد ذك صلحم غاړه د ماته ولودا بيبس شری او الانقاذ يا بيمات کی او یا موده پورشي انقاذ معنا موده به پورشي نفقان علينا دار سبز من خلاف به استعماليږي وهذا هو القياس في الطعام هم دا بطعام كم قياس ته طعام مور لے گئی
وسو په کپړو کې مې دا مور لګي البته توجه توام یو ملک نه بل ملک ته وړی شي حربین وتم کپړې مړلې شي حربین وته ولی نس ثابت ده کني قیاس وې دا مکوا نو استحسان بالاثر دي قياسا بپری خودو وهذا هو القياس في الطعام والثوب الا ان عرفنا من بجندل دي جواز دغه پنس باندې چې دا جایز ده فإنه عليه السلام چې امر ثمامت امر کړو ایمیرا چې طعام ویسی اهل مکه وتا وهم حرب علیه هلن کې اهل مکه د نبی علیہ السلام په خلاف جنگ کوونکو فصل فی بیان احکام الامانی دا فصل له بده کې بیان راته کوي د امان د احکامو مخکې ویلو کنه شروع کی صلح بیان او د امان نواور مولوی سبه یو سړی چې حروي یا خزوی حروي کافر تا یا د کافر جماعت تا یا یو د کافر قلا تا یا د کافر یو خار تا امان ورکی د امانی سیده پوه شوی به لہذا مثبت مسلمانان څنوي امان او تورکو واذا امن رجل چکل امان ورکی یو سړی حر سړی او امرات حره یا آزاد خزا چاته ورکی کافرن ته ورکی او جماعتن ته کافر ته ورکی او اهل حسن ته ورکی او مدینتن ته ورکی نصح امانهم او اهل مدینه نوایا امان سیده ولم يكن لاحد من المسلمين ان بين ذا جائز يود مسلمانانو د بارم دي سره جنگ کول ولسل فيه قول عليه السلام بدی کې اصل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول له ورکنا المسلمون تتكافئ دماؤهم مسلمانان چې دي برابر دي ویني ټول ویني برابر دي اور بسي یو مسلمان چې چاته امان ورکو ټول بر دي وس خیال ساتي کا یو مسلمان کولې شي چې کافر ہوتا یا کافر تا ټول مسلمانوں سے نائب بن کر امان دے ویږي به ويسعى بذمتهم او کوشش بکئی په ذمه د مسلمانانو باندې ادنا مسلمان هم ادنا معنا اقل مسلمانم دا معنی اولاد ادنا نه غلام نه دی مراده نک یو مسلمان د ټول مسلمانو د ذمینه نائب جوړ شو معنی ورکو صحیح وي او الواحد اقل څوک دی یو دی بل وورا د یو مسلمان چې د اهل قتال نه دیکھا جنگ والا دی او کافر ترنه یریږي نو ورته وای چې ما یې را ختمه تاسو تامان اوس بټول د خیال سره ولانه دا مسلمان چې من اهل القتال له فيخافون ان كافر د نه یریږي ولې تیریږي ځکه د سره مسلمانانو قوت مرګره دي اذ هو من اهل المنع ځکه دا د اهل قوت نه دي کنه مسلمانانو فوج ور سره دي فيتحقق الامان منه دنا امان متحققيږي کنه څنګه یار لملاقات ځکه امان مخامخ شو محل امان سره چا دا مسلمان دي دا محل امان دي د امان ټیک دي چکل دت امان شنو امان تجزین قبل ذکر بعض ما لا يتجزا كذكر كل 62 مادم ویلی دا شد امان کو امان تجزین قبل ټول مسلمانانو طرف شو امان شو ولی دا امان سبب چې هغه تجزین قبل یا څوک د ایمان دی پیږي کنه ثم يتعدى به متعدی شی لغیره تا ولان سببه بل سبب د امان چې هغه تجزین قبل هغه څوک د ایمان دی څوک چې ایمان والوي هغه امان والوي نو امان ویم نه قبل لا تجزا فیتکاملون بس امان بکامل شټول مسلمانانو د طرف به امان شي لکه ولایت د انکا کې دا کار دی یو نکاح وکړه ټول وکړه د شول شټول به شریک وکړه د خپل ماشومي یا د خپل ماشوم پیږي کنه وګورئ تاسو ما په اخري مسله پوه شئ یو ورور راپاسي کې د خپل نابالغي یا د بالغ خور نکاح وکي بس د شول لکه شټول په اتفاق کړي کنه دلته دقه شان دی امان ورکو ټول ورکو قال قدري مولا فرمایي لګ برو ګوري ها که یو مسلمان را پاسې دو کافر ته یا کافر ته امن ورکو حالان کې بده کې فساد دی بده امن کې نو امام بده سیو کې چې دغه امن به ختم کی اول به ته وي من کما منی درکړې هغه ختم او د په کو نه ډانګیو منډي چې به د شکار مکو د اوس انسان امنونه ورکه الا يكون في ذلك مفسده مگر دا کبدی کې فساد او فهم بيدو نو بس ما تبکیل اعلان د صلح د امان به وکي دیوتا کما اذا امن الامام بنفسه لك امام چې د خپل امان ورکی صلح وکي او به ویني مصلحت په نبض کې په ماتولو کې نو کولای شي کنه شي لکه مسلمان دا کار کړی دی کې
ماتولې وشي. وقد بینا دا مخکې موږ بیان کړو. ولو حاصل الامام برو ګوري امام ګر شافر د کفارو نه پوج تاو کړی دی مسلمانان تاو دي او یو پکې ویل چې ما ټولو کفارو ته امن ورکو نو دلته به اوس ورته ورپسې ډایرک امام اعلان وکړي دغه د امن موږ واپس مات کو که اعلان یې نه کړی او ته پته یې زموږ یو مسلمان امان ورکړی وجني بیا جایز نه ده ځکه دغه امان د ټولو امان دی ډایرک به ماته کي او اوس به هغه له پکونه ډانګې منډي چې خدای دې غر که دا د امان وخت دی وګورئ. ولو حاصر الامام حسنا وامن واحد امان ورکو یو کس د جیشنا او په دې کې فساد ينبذ الامام نو امام بمات کی امانه لما بینا وجه لهم بیان کړی د چې دوکه بنه کو ويؤدبه الامام امام بوله باقاعده ادب ورکی لاقتياته وجداد ولي سب د خپل رای مخکې کړل على راي د امام برای باندې دې وجنه بوله ادب ورکی امام درای نه خپل رای ولي مخکې کې امام امان نه دی ورکړی تی ولي ورکې. ها لږ برو ګورئ کې مسلمان کافر ته امان ورکړو او امام تخکاره شوله چې دې امان کې خیر دی به دې نه ماتي اگر چې ګرچه به دې تاو شوي ولی هغه خو ځکه امان ورکو چې ما تاسو ټول خبره ولې یو به تا امان ورکولې نه کم خیر وا د لاسه وتلو ما ځکه ډایرک امان ورکو که دا خبره و بس به ټیک ده بخلاف ما اذا كان فيه کچریو بدې کې نظر لانه ربما تفوت المصلحه ځکه کله کله مصلحت فوت کیږي په تاخير باندې نو په دې صورت کې ودا معذور وي. ولا يجوز امان الذمي چې دې امانو ذمي ګندانه دي سي ولی ذمي خو متهم دي خیالم ده کنه چې تاسو آرامي خپل خلکو له امان ورکه لانه متهم دا متهم دي بهم د کفارو په حق کې وکذا دغه وجه لا ولایت له على المسلمین مسلمانانو باندې ولایت شته ذمي نشته کنه یار. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين قال د قدرت مولا فرمای ولا اسير ولا تاجر نه د قیدی امان صحیح دی نه د تاجر صحیح دی يدخل عليهم کم قیدی او تاجر کم چې کفار لورغلی ولیکن دی امان ته صحیح کی جبر به کوي قیدی ته به وزر کو امان راکا کله چې ګیری کی قیدی به ورسره وي امان راکا کله چې ګیری کی تاجر به ورسره امان راکا به خو موږ سره جنگ کولای نشو د فتح باب به بنشي لانه ما ذكر ادوال چې دا هم قهور وي مغلوب تحت ايديهم فلا يخافونهما اول خدای چې دوی د اغنه دې ډول نه یریږي نه کفار او امان خدای غچانه دې چانه چیري والامان چې يختص بمحل الخوف دا خاص دی د خوف محل باندې ولانه ما بل وجه ورد ادوال چې دي تاجر او اسیر یجبران دی باندې جبر کولې شي عليه جبر به کېدل شي عليه د امان چې امان راکړي نو فيعر الامان امان بخالي شي د مصلحتنا ولانهم بلوا ور ما اشتد الامر کله چې سختيږي کار عليهم بکافر باندې راګيريږي نو بس يجدون اسيرا یو قیدی بموندي ابور سري او تاجر بچی تموندي فيتخلصون بامان ببزان خلاصي دغه بامان باندې فلا ينفتح لنا انا بقولوي من د باب د فتح ومن اسلم في دار الحرب بلوا ورا دار الحرب کې چې اسلام راوړلو د هغه امان لم اعتبار نشته ځکه دغه نه ویره نشته. ومن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الله هجرت کړي نه دی الینا منتا لا يصح سين دي اماني لما بينا وجه لمن بيان کړي دا ولا يجوز امان العبد المحجور عند ابي حنيفه رحمه الله الا ياذن له مولاه في القتال وقال محمد رحمه الله يصح برغوري غلام امان سید کنه دی کبو نه شوري نو غلام په دوه قسمه دی یو محجور غلام دی د جنگ نه جنگ باندې کې مولای ورته ویلي یو ماذون له فی الجهاد دی جهاد کې ته اجازه دی جهاد کوا څو قسمه شو کم چې دویم قسم دی ماذون له فی الجهاد هغه ته اجازه دی امان ورکول شي ولې دغه نه ویرشتا او کم چې محجور دی امام سے رائے دادا چې د امان ټیک نه دی او امام محمد رحم الله فرمای او دا امام شافعی رحم الله قول له امام یوسف رحم الله یو قول له توجه چې د محجور غلام امان هم صحیح دی ویږي راضي والله ولا يجوز جائز نه دی امان داب دی محجورین د ابي حنیفه رحم الله د مفتي به رائے دا الا ياذن له مگر دا چې اجازه وکړه ته مولا مولا ورته وې ځالکا جنگم کوا منون ورکا واس به خټیک شو به هم ماذون له شو کنه دا مې درته ویلو په قتال کې ماذون له شو. امام محمد فرمایي رحمه الله يصح امان د سید مطلقا كما ماذون له في القتال وی او کنوي
او دا قول امام شافعی رحم الله هم دی او ابو یوسف رحم الله معه فی روایت یو روایت کی کم چې امام کرخی ذکر کړی دی رحم الله هغه کې امام محمد رحم الله سره دی او یو بل روایت کې امام صاحب سره مر کړی دی امام طحاوی دا ذکر کړی دی فی روایت لمحمد رحم الله امام محمد رحم الله د پر دلایل توقع لکه توجه ده کنه زر زر خونه ملګي هغه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای امان العبد امان د غلام امان هم سره امان دے رواه دار حدیث روایت کړي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ بل وورا سبب د امان څوک د ایمان دی او د دې غلامم ایمان شتا کنه پیږي پی دغه شان مختلف دلایل لیکي او به وایي سبب ورزو ولانه مؤمن دا مؤمن دی اڅنګ مؤمن دی وورا چې کله څوک مؤمن وي شاته د مسلمانانو لخرم دغه بشای ځکه دغه دفاع کوي کنه نو خوف تشته کنه شته او د چانه چې خوف یې غم علم د چاوي د اماني ولانه مؤمن دا مؤمن دی ممتنع د قوت والده قوت ولا مسلمانان بشا ولال دي ځکه مسلمان بشا مسلمانان ولاړي فيصح امانه د امان سيده اعتبارا منګ قياس کو بالماذون له في القتال با غلام باندې چاته چې بجنګ کې اجازت وی کنه پیږي بل اورا یو کافر راشي او غلام ته وی غلام ته توجه چې به تاسو په دارالاسلام کې اوسېږم ما ته امان را که زه به ذمي شمه همیشه بس حق غلام ورته امان ورکړي زه ټیک د راځه ذمي شه نو د دې غلام که هر رنګه د امان ټیک دی دی چې ورکو نو چې کله همیشه امان ورکولی شي یو سړی د ده په امان ذمي جوړېږي نو عارضي امان هم ورکولی شي څوک وایي امام محمد وبالمؤبد او قیاس کوي په مؤبد من الامان مؤبد ایمان امان باندې قصه مې وکړه واوره مولوي صاحب اوس پکې دا قید دی چې دا امان کوم غلام ورکوي دا غلام به څه وي مؤمن به ولې فالایمان لکونه شرطا للعبادت ځکه ایمان د چا لپاره شرط دی عبادت دپاره او جهاد څه شی دی عبادت دی نو امان ورکول خو د جهاد نه یو جز دی نو دا به ما څوک کولی شي چې اهل عبادت خوی کنه ایمان خوی کنه والجهاد چې دا عبادت دی والامتناع خنو دا شرط دی ولګو مؤمن دی ممتنع امتناع ذو قوت بی دا ځکه چې کله ذي قوت نه نیرت نه به نه به خو دا غمال لم اعتبار نشته و امتناع قدم ځکه ولګو لتحقق ازاله الخوف چې متحقق شي زاله کېدل لويري به دي مسلمان نه پوهیږي کنه والتاثير الک علت مشترکه سره تا دا قیاس کو کنه په غلام ماذون باندې ماذون فی القتال باندې غلام مهجور باغور قیاس کو کنه نو د دې خمینس کې علت مشترکه شته او یو شته کنه اعزاز دین چې کله ماذون فی القتال امان ورکی دی کې اعزاز دین دی مسلمانانو ته خیر دی نو کدای ورکی دی کوم دا دواړه دي لہذا دغه سید دغه څه شو په قیاس پوه شولې اورا والتاثير علت مشترکه اعزاز دین دی علت مشترکه د چا مهجور غلام ور قیاس کول بچا باندې ماذون له فی القتال والا باندې واقامه المصلحه او مصلحت قائمی کی بحق د جماعت د مسلمانانو کی اذ الكلام ځکه کلام د چا په باره کې دی فی اصل هذه الحاله منګه د هغه امان مساله کې لګیو چې هغه کې مسلمانانو ته خیر وي نو که هغه عام غلامي ورکی ماذون له فی القتال صحیح دی دې بلم صحیح دی پوه نه شولې پی وانما اعتراض دا خو جنگ نشي کولای کنه یار امام محمد رحم الله ته وای دا جنگ کولای شي کم غلام ته چې مولا د طرف د جنگ اجازت نه کولای شي وای جی جنگ ځکه نشي کولای چې د مولا حق ور سره پامال کیږي دې مطلب دا نه دی چې د دې عالم نه دی وانما لا يملك ببس شي دی استاذ وای کله څه لفظ دی مصایفه ده کنه او ته برابر دی که میلوګانو سمسر دی دی خو ګوره لکه او مالک د مسابقې نه دی جهاد ته د تګ ولی لما فيه من تعطيل منافع المولى ځکه بدې کې معطل کېږي منافع د مولا وانما لا يملك المصایفه او مالک د دې نه دی چې په توره جنگ وکي مصایفه تورې سره جنگ کول دغه هم ټیکېږي کا ولی ځکه بدې کې تعطیل د منافع او د مولا دی ولا تعطیل فی مجرد القول امام محمد رحم الله وی صرف قول کول جی کافر امان مې درکو پدې کې د مولا منافع معطل کیږي نه کیږي نه په جنگ کې معطل کېدل منع او خله ویلو باندې خو څنګه معطل کېدل بسا چای شو پیږي کنه لگا
ولی ابي حنیفه رحم الله امام صاحب ته وی ګوره انه محجور عن القتال. ته ګوره مولوی صاحب بار ولاړ لګنه امام صاحب دلیل کوم دی ګوره یوتا ولی ابي حنیفه رحم الله ګوره انه محجور عن القتال، دا د جنگ نه سره بند دی. نو چې د جنگ نشي کولای نو امان به څه ورکي فلا يسع امانه. وجه سره پوره دلایل وایه یار، یو جز به وایو خلاصې وایي جي د ده نه څوک یېرېږي نه، که ځکه ده ته د جنګ اجازت نشته دی نو ورته پته ده چې دا جنګ نه کوي نو یېره هم ته نشته، چې یېره ته نشته نو امان ته څلالي. لأنهم کافر چې لا یخافونه او د نه نه یېرېږي فلم یلاق د شریف سي یلاقي الامانو، نو امان مخامخ نشو محل امان سره، دا خو محل امان نه دی. بخلاف الماذون له في القتال ولي لأن الخوف منهم متحقق، داغه نه خو یې رشتري وجنیم نو کاغه امان غواړي نو امان مخامخ کیږي محل سره. ولأنه بل وجه ورم ليس يبدا غلام مهجور چي ده انما لا يملك المسابقه، دا جنگ لنشتله یا مصایفه په تور جنگ نشي کوله. ولی نشي کوله مولا ته به ضرر ده کنه، لما انه تصرف في حق المولى، ځکه دا خو تصرف کول دي د مولا په حق کې، او داسې تصرف کول دي چې مولا ته به کې تاوان هم دی، دا خو نشي کولی کېدای شمول شي علا وجه به داسې طریقې لا یعران احتمال ضرر، چې د ضرر د احتمال هم نه خالي کېږي، کېدای شمول شي پکې فی حقه په حق د مولا کې ضرر دی که نه دی. او امان نه وا د قتال دا، نو چې جنګ نشي کولی امان هم نشي ورکولی. ولی وفيه ما ذکرنا، په دې کې هم نقصان دی، ټول مسلمانانو ته امان ورکو. ته ولی به کې مسلمانانو ته نقصان دی که امان ورکړي؟ دا وایي دا جنګ منګ نه کوي، ده ته څه بدلېږي چې دې وخت کې امان ښه دی او دې وخت کې نه دی ښه، او کوم غلام ته چې د جنګ اجازت وي هغه ته بدلېږي امان ښه دی او که نه دی، نو هغې کې مسلمانانو ته تاوان نه وي. واوره لأنه قد يخطئ، ځکه دا کله خطا کېږي، بل هو الظاهر، بلکې ظاهره دا ده چې خطا کېږي. وفيه صد باب الاستغنام، او نقصان ته وګوره په دې کې بندېږي هغه دروازه د غنیمت حاصلولو، موږ به پوره د هغو په سر ولاړي غنیمت ته او دا به امان ورکړي هر څه به رانه خراب کړي. بخلاف معذون له ته وګوره لأنه رضي به، یو خو مولا به دې راضي دی، جنگ دې کوي که مړ شو ما ته ضرر وي دي. والخطا نادر، باقي خطا نادره ده. ولي لمباشرته القتال، ځکه دا خو باقاعده جنگ کوي د ته پته لګي. وبخلاف المؤبد، ای قیاس یې کړی و که نه، څوک چې راځي څوک چې راشي غلام ته وایي ما اهل ذمه جوړېږه ما ته امان راکړه، نو صحیح و که نه وایي هغه خبره بدله ده که نه، هلته خو هغه باقاعده جزیې ته تیار دی ورکولو ته، دی که نه دی. واوره بخلاف المؤبد لأنه خلف عن الاسلام، بی او ګویا چې اسلام راوړو، ولی یا اسلام راوړل دي یا اهل ذمه جوړېدل دي. اهل ذمه جوړېدل دا د اسلام نه نایب دی، خلیفه دی، پوهېږئ پې نه، دلته خلیفه جوړېږي د اسلام نه، نو فهو بمنزلة الدعوة الیه، یو سړي ته دا ویل چې راځه ته اهل ذمه شه زموږ ملک اوسېږه، دا داسې دی لکه د اسلام دعوت ورکې، لکه د مسلمانانو هر څه به یې اسلام به راوړي متاثره به شي. فهو بمنزلة الدعوة الیه، دا په منزلې د دعوت دی ورکولو دی هغه ته. ولأنه مقابل بالجزیه، بله واوره هغه کم امان ورکوي نو امان مقابل له چا دی؟ د جزیې دی. پوهېږئ پې او قانون دا بل دلیل واوره. ولأنه مفروض، بل دلیل دا د مولوي صاحب دا فریضه ده چې یو کافر امان وغواړي چې موږ امان ورکو، دا په موږ باندې فرض ده، او فرض کار کول دا صحیح دي که غلطي؟ واوره که نه. ولأنه مفروض، بله دا چې فرض کړی شوی دا عند مسألتهم، کله چې هغو سوال وکړي ذلک د امان، د همیشه امان چې زه اهل ذمه جوړېږم، فرض شوی په موږ باندې چې موږ یې ورکو، فرض شوی ښه، نو اوس امان ورکول و اسقاط الفرض، فرض خلاصول، دا خو نفع ده که نه پوهېږئ پې، څه یو شی تا باندې فرض یي تی پوره کې، دا نفع ده که نه ده. فافترقا، نو همیشه امان والا او د عارضي امان ورکولو کې فرق دی. ولو امن الصبي، که ماشوم امان ورکوي، وایي ماشوم په دوه قسمه دی، یو هغه دی چې عقل مقل نه لري، وایي دا خو د لیوني په شان دی، د امان نه قبلېږي. وهو لا يعقل، داسې حال کې چې عقل یې نه وي، لا یصح صحیح نه دی، کالمجنون. وإن كان يعقل، که عقل یې لرلو نه بې، وایي بیا د مهجور عن القتال په حکم کې دی، مهجور عن القتال والا ښه. وإن كان يعقل، اچھا جی، که عقل یې لرلو نه بې دوه صورت دي، توجه، جنگ نه منع دی که نه دی؟ که منع دی وهو مهجور عن القتال فعلى الخلاف، نو به اختلاف والی. امام احمد رحمه الله یمانه ټیک دی، امام صاحب وایي نه دی صحیح. او کنه جنگ کې ورته اجازه تو وایي کانه معذون له فی القتال، نو به په ټولو اتفاق دی. فالاصح انه يصح بالاتفاق، به صحیح دا چې د امان صحیح کیږي. پوه شولې پې؟ نو که غیر عاقل امان نه صحیح کیږي، که عاقل مهجور اختلاف دی، او که عاقل
ماذون له فی القتال بس به سي کیږي